بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما يعوذ به من الحمى. د بیماری نه پناه غوښتل او څه کلمات څه ویلی شي نو سم دا خبرې ښایي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا. ابن عباس وای چې پیغمبر علیه السلام به مونږ ته یعنې هغو ته منه مونږ نه مراد شو صحابه حضرات د بیماری نه ټولو دردونو نه دا کلمې به راخیالي شي، دا کلمې به که څه درد وي بیماري دردونه هغه دی چې بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار. هغه رګ چې ډېره وینه تیزه شي که نه دې ته ویلی شي نعاره ویلی شي. ومن نشر حر النار یعنې سړی ګرم شي دا معنا. قال ابو عامر انا اخالف الناس في هذا اقول چې خلق خود شي که نه خو زین شي نه دا اصل کې داسې لفظ دی من شر عرق يعار. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال من شر عرق يعار. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي عن ابن ثوبان عن عمير أنه سمع جنادة بن أبي أمية قال سمعت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. دا حدیث مختبینی عباده صاحب نه راغلی دی چې هغه وایي پیغمبر علیه السلام ته جبریل علیه السلام رالو او پیغمبر علیه السلام بیمار و هغه ټیم کې وقال جبریل علیه السلام دا کلمې ووی بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. باب النفث في الرقية. موزت خایش په دم کې پوکان وهل څنګه دي نو په دم کې پوکي وال شي چوپ څه کوي په ځان باندې یا چا باندې چوپ کوي دم صحیح دي ځکه چې په خولې دې شی وي که نه دا یو برکات غوندې دي چې ته پې چوپ وکړې. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن ميمون الرقي وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية پیغمبر سم دم پکې کولو. وبه قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا معن بن عيسى وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى. عائشة سيبوي شکل پیغمبر علیہ السلام به بیمار شو بیماری شو بخار تبع شوله يقرأ على نفسه بالمعوذات معوذات یعنی دا کم شیان دی کانا دا بی پزان ویلو دا کمی کلمی دی وین پس فلما اشتد وجعه هو چکل ایتبا درد زیاد شولو آخر عمر کی دس شیو کنا
كنت اقرأ عليه وامسح عليه بيده رجاء برکتها. چې بیا به دغه معوذات څه دي، قل اعوذ برب الفلق پکې شامل، قل اعوذ برب الناس وغیره، چې دا به ما ویلو کنه او بیا مې په دمول او بیا چې کله ما لاس پې وهلو ځای باندې کنه نو بیا مې د خپل لاس نه و بلکې د پیغمبر سم لاس به مې راواخیستو برکت دپاره مغه مې په بدن باندې خوا دې خوله ووالو. باب تعلیق التمائم. تمائم تمیمه جمع ده. تمیمه تویس دی شي خو ترې نه مراد هغه ګنډې ونډې دي لکه نن سبا خلک یي که نه زنه نو دا بیا منه وي که نه هغه داسې چې د چا دپاره یې کوې تویز هغه یې مؤثر ګڼي نو بیا د سړي ته نه یې کول پکار ځکه چې هغه کې دا خرابه ده تاثیر بنفسه ورکې شماري. یکم سړی کوي دي دا کیدای شي دا مؤثر بنفسه د سبب درجې کې نه ګڼي بیا د ګناه وګرځېده اگر چې دا صحیح وي هر څه وي کلمې پکې صحیح لیکلي خو دې عقیده خو صحیح نه ده که نه دا خو سبب درجې کې نه ګڼي علت درجې کې ګڼي بیا صحیح نه شوه. یوه خو دا خبره شوه. بل دا چې علت ملت یې پرېږده چې علت درجې کې ګڼي او که نه ګڼي او که سبب یې ګڼي که نه ګڼي دا ځان ته خبرې دي عقیدې ته یې پرېږده هغه د اوله نه عمل خراب دی عقیدې خو نورې خبرې بیا څنګه عمل یې خراب ده چې د کم شن پکې لیکي اخوا دې ښه خبرې دي یا پکې د ځناورو نوکونه میلاو کي یا پکې شیان میلاو کي یا پکې یو بالا کله بله بله یا دا مؤثر بالذات یې ګڼي که نه بس بیا ورته تمیم ویلی شي. وبه قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله. دا عبد الله بن مسعود یو ښځه څه ده زینب بیبي دیدی ولا خورایي دا روایت بیان کړی دی مخته چې زینب نه دا خبره نقل کوي عن زینب قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الخمر چې د بدن کې و بیماری غني بدن سور غونی شي کنه څه بیماری ده چې دې دپاره به یې ښځې دمونه کول بوډۍ ښځه او راتله به مونږ کله وکان لها سریر طویل القوائم چې مونږ را یو کټ و کنه ډینګې ډینګې کټ ښې وي وکان عبدالله اذا دخل تنحنح وصوت عبدالله صاحب چې کور ته رالو نو ټوخې به وکړو اواز به وکړو غاړه څه تازه کړي چې څوک وي څنګ ته شي. فدخل یوما وورځې رالو فلما سمعت صوته یا سمعت وایل شیخه که دې کې ځان خبره کې فلما سمعت صوته احتجبت منه خو دا معنی ښې نه ده که نه خو معنی ده چې سمعت صوت د ښځې اواز ورده احتجبت منه پټه شوه نه دې به ویلې پرده کوله. فجاء فجلس الى جانبي چې ما طرف ته کېناستو فمسني داسې لاسونه یې راوړل فوجد مسخیت تار یې وکتو چې تار مې د بدن کې و لکه چې کله داسې په لاسونه وهي که نه داسې کې خال صغیر شي نو داسې تار یې ومونده چېرې دا تار یې چې شي ولا چولې د خلک خو بیا د ګریوان سره ځای کې لاس ورته وهي ښځې ته که نه یا پاسه لیدلې نه داسې کله فقال ما هذا دا چې شی اچولي دي فقلتو موتی شیر قالی فيه من الخمر بودی کی همالا یا رقیه یا الشیخه مجهول شي چې ما د پاره د دغې بیمارۍ دم د پاره دا کار شوی دی. فجذبه رچڼې والوتې نه فقط ویشله تار پاره ما به وغورځو چې دا پرېږدوئ دا شیان وقالو چې لقد اصبح آل عبدالله اغنیا عن الشرک چې د عبدالله کورنۍ خلکو دې شي ته ضرورت نشته دا شرک دی. اوس دغه حدیثونه ځنه خالص استدلال کوي که نه سیده تویز تا شرک نه وایي هغه خبرې صحیح نه دي هر شی خو شرک نه دی که نه غلط شیان شرک دي که صحیح تویز هغه شرک نه ده بلکې ښه خبره څوک کول شي علاج ده. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان الرقا والتمائم ان هغه رقا تمائم چې سبب درجې نه پاسې وګڼي یا پکې غلط شیان دي شامل کړي وتیولا یا وتوله که نه یا د سیل شي څه وتیوالا وتووالا دا بس یو قسم د تویزونو مویزونو ګانډو انډو کې شرکون. قلت مته چې فإني خرجت یوما فأبصرني فلان فدمعت عیني التي تلیه نو وختې چې ورځې وتلی وم که نه چې یو کس وکتلمه نو سترګه مې داسې اوښکې روانه شي
ځکه ما نږدې سترګه ورپورې څه ده وایذا رقیتو چې کله به مې دم کړه که نه هغه باندې سکنت بیا به سترګه مو ښه وه سکنت دمعتها وایذا ترکتو چې کله به مې نه دم وله دمات بیا به ترېنه اوښتلی قاله نه چې ځکه شیطان ده خو شیطان و که نه صحیح ده که نه نو دا هماغه سړي په باره کې خبره کوي ښه هېڅ کله دې دا خبره وکړه که نه د بل کس په چې زه وتلم داسې بیا چې وکتلم بیا دا کېدو بیا کېدو صحیح ده یا به دای قاله نه وي چې ځکه شیطان اذا توتو چې کله تا به تبیدري کوله که نه دا غټ ګټ ورته ویزونه دي کول ترکه که بیا تا ته څه نه ویلو وایذا عصیتو چې کله دې دا کار پرېږدوله توانه بیس به یې فی عینک ګوته به یې د سترګې کې وهله چې په الټه کورونو دې اخته لري ولکن لو فعلت کما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار درته خیم پیغمبر سم کم کار کوه که شان دې که دې وکړو که نه کانه خیرا لک واجدر صحیح ده دا د پر ډېر بهتر وي ان تشفینه شفا به دله میلاو شي هغه دی چې تنزخینه فی عین کلمه سترګې ته دې اوبه داسې ور واچوئ وتقولین بیا دا وایه اذهب البأس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما دا وایه به بخوي وبه قال حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا وكيع مبارك عن الحسن بن عمران بن الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر د ګلټو ملټو سال کیا چولی ولاس کی دا غسی بنگړي شان دي فقال ما هذه الحلقه قال هذه من الواهنه واهنه دا واهنه رګ مکتایل شي کنه د سنور شان دایل شي قال ان زعها وبس فإن لا تزيد الا واهنه دا د نور کمزوري کوي څه پیدا پکې نشته